أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. سورة بقرہ دویم سپارہ آیات نمبر 208. دې ربط مخکنی آیات سره دا دی چې مخکنی آیات کې الله پاک جل شانه د مخلص مؤمنانو ذکر وکړو، خو بعضی وخت کې انسان په دې خپل اخلاص کې خطا شي او په دې اخلاص کې زیادت راشي، افراط راشي، نو هغه ذکر الله پاک جل جلاله کی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ او ابن یامین، حضرت ثعلبہ، حضرت اسد او حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہم، دا کسان چې د دې خپل ګروپو او دا د يهودیت نه اسلام ته راغلي. دی ډومبي يهوديانو په دین موسوي باندې د يهودیت په دین باندې او وروسته بیا دی اسلام قبول کو، نو اسلام ترال مسلمانان شو او دا کلک مسلمانان. او دا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ چې دا ډیر لوی عالم دی، يهوديانو په وخت کې هم عالمو او بیا وروسته د مسلمانانو په دور کې. نو دی اصل کې په يهودیت کې د خالی دروازې تعظیم په يهوديانو باندې واجب و، د هغې د عبادت ورځ د خالی ورځ وه، او دغه رنګې د اوښ غوښه چې وه، د اوښ غوښه، نو دا په يهودیت کې چې کوم دی منع وه، خوراک حرام. نو دی صلاح وکړله چې یاره دا په اسلام کې د خالی دروازې تعظیم کو نشته دی، نو که مونږ د خالی په ورځ باندې په اسلام کې خو د خالی دروازې تعظیم خو نشته دی، جمعې ورځ ده، خو که مونږ د خالی دروازې تعظیم او عزت کو، نو په دې باندې خو مسلمان الله پاک مونږ ته څه نه وي، الله پیغمبر پې نه خفه کېږي، څه ګناه پکې نشته دی، ظاهره خبره چې څه ګناه پکې نشته دی. او دغه رنګ د اوښ غوښه دا خو په یهودیت کې حرامه وه، خو په اسلام کې حرامه نه ده، خو که مونږ یې نه خورو نو څه چل خو پکې نشته دی، حالانکه یې حلاله ګڼله چې دا حلاله، خو که مونږ یې نه خورو. مثال په طور یو سړی دی او زما خپل اوس په خپل هم د اوښ غوښه نه ده خوښه او زه یې نه خورم، نو په دې خو زه نیم ګنهګار. البته یو حلال شیز حرام ګڼل دا ګناه دی، بلکې یو چې کوم په قطعیت سره ثابت دي او هغه حلالي او تا حرام وګڼو، په دې سړی کافر کېږي. نو هغې دا حلاله ګڼله، خوراک نه پرهیز کو، او د څه دپاره کو؟ دپاره د دې کو چې مونږ په دواړو شریعتونو باندې عمل کوونکي جوړ شو، هم په یهودیت باندې عمل کوونکي جوړ شو او هم په اسلام باندې عمل کوونکي جوړ شو. ځکه د اسلام هغې ویل د اسلام او د یهودیت په دې دواړو کې چې کوم دی په دې وخت کې تضاد نه راځي په دې مسلو کې، ځکه چې غوښه چې کوم دی هلته کې حرام او دلته حلاله ده، نو مونږ یې حلاله ګڼو، په اسلام باندې عمل کوو، خو صرف خوري د دې وجې نه چې په یهودیت باندې هم عمل راشي. مطلب یې دا چې مونږ په دواړو دینونو باندې عمل وکړو. نو الله پاک جل جلاله دا آیاتونه نازل کړل. الله وفرمیل یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنانو، ادخلوا تاسو داخل شئ فی السلم په اسلام کې، کافتن پورا ټول پورا په اسلام کې داخل شئ. نو دیو غجزانانو خو د اخلاص ته وجل چې موږ په دواړو دینونو باندې عمل راشي، نو د اوښ غوښه به خورونه او ګڼو به حلاله، او دغه رنګې د خالي دروازې تعظیم به کو. مسلمانانو اسلام کې خدا نشته چې دغه دروازې تعظیم مه کوئ، نو په دواړو دینونو به عمل راشي. منځ کې څه تضاد نه راځي، د دواړو دینونو یو بل سره ټکرو نه راځي. نو د دې وجې نه هغې د اوښ ته غوښه حلاله ګڼله، خو خوړه به یې نه، او دغه رنګې د خالي دروازې تعظیم به یې. نو په دې باندې الله پاک جل د آیاتونه نازل کړل چې یا ایها الذین آمنو، اے مؤمنانو، ادخلوا تاسو داخل شئ فی السلم په اسلام کې، کافتن ټول پورا
نو دې کې فی السلم دا سلم او سلم دا دواړه ټیک دي، دواړو طریقو سره استعمالیږي. دا د دوو معنو د پاره استعمالیږي. سلم دا د صلح د پاره استعمالیږي او د اسلام د پاره هم. خو دلته د اسلام د پاره استعمال شوی دی، مراد ته اسلام دی. او کافتن دا په معنی د جمیعا دی، د ټول. او دا کافتن چې دی نو دا دلته کې په ترکیب کې حال واقع کیږي. نو یا د ادخلو کې چې کوم دنه ضمیر دی دا غینه حال واقع دی، او یا د سلم یعنی د اسلام کې چې دنه کوم دغه دی دا غینه حال واقع دی. نو کوډومبي صورت شرشي ادخلو د ضمیر نه حال شي، نو بیا به مطلب دا شي چې تاسو پورا په اسلام کې داخل شي، د سر نه واخلي تر خپو پورې په اسلام کې داخل شي. مطلب دا چې ذهن او رړو د دین اسلام اومنه او په اعمال سره اسلام ظاهر کوي. د سینې چې زړه نه هوښ کوم د اسلام حقانیت مانی او په دماغ باندې مانی، خو کارونه د اسلام نه کوي، نو د سی باندې کوي به کارونه د اسلام کوي او به چې کوم د زړه د دماغونه به اسلام مانی. لکه سړی د زړه د دماغونه خو اسلام مانی، خو په لاس خو سره د اسلام کار نه کوي، په سترګو غوګونو سره د اسلام کار نه کوي. الله ورته وی چې کله زنانه را روانې وي کته که نظرونه ښکته کوي او دې زنانو ته نیغ ګوري، نو ټیک ته د زړه او د ذهن نه چې کوم دی اسلام حقانیت مني، خو د عمل نه چې کوم دی نه مني. دغه رنګې الله وي په غوږونو باندې ګانې بجانې مه اورئ، قرآن بیا اورئ. او یو سړی پې ګانې بجانې اوري. دغه رنګې ژبه ده نو په دې باندې غیبت مه کوه، چغلي مه کوه، دروغ مه وایه، دا ټولې خبرې پې مه کوه، ځکه الله دا د ذکر دپاره پیدا کړل. ذکر پې کوه، د ضرورت خبرې پې کوه، خو داسې نه. نو الله وایي چې نه، یو سړی پوره داخل شي. څه مطلب و چې ستاسو ذهن او د زړه نه اسلام منئ، په سترګو سره چې الله کوم حکم کړی دی اک شان د سترګې استعمالئ، اک شان غوږونه استعمالئ، اک شان د ژبه استعمالئ، نو دا پوره داخلېدلي دي په اسلام. خپل شکل صورت دا به په اسلامي طریقه باندې جوړه، په اسلامي طریقه باندې ستا شکل صورت په د اسلام موافق. نو په دې صورت کې به دا معنی شي چې د سر نه واخلې تر ویښه پورې، تر خپو پورې دا پوره په اسلام کې داخل شي. او کو دا د سلم نه چې کوم دی حال شي، نو بیا به معنی دا شي چې تاسو پوره په اسلام کې داخل شي، تاسو په پوره اسلام کې داخل شي. لومبه معنی دا و چې تاسو پوره سر نه واخلې تر ویښه پورې په اسلام کې داخل شي. او په دې دویم صورت کې بیا معنی دا شي چې تاسو په پوره اسلام کې داخل شي، په ټول اسلام کې. د يهوديانو په شان دي نه چې افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض، چې هغه به بعضی کتاب منو، د تورات بعضی احکامات په منل او بعضی به نه منل. مسلمانانو ته هم دا وایي چې ګور تاسو هم دغه په شان دي مګيږئ چې د الله بعضی احکامات منئ او بعضی نه منئ. په دې کې په هغه خلکو باندې رد دي چې کوم خلکو دین صرف او صرف جمعه ته پورې محدود کړی دی، چې بس دا دین صرف جمعه ته پورې دی. دین خو ډېر شعبي دي، اعتقادات دي، یعنی ایمانیات، عقاید چې وته وي عقاید دي، دغه رنګ عبادات دي دا بل شوبه ده، معاملات دي دا بل شوبه ده، او معاشرت دي دا بل شوبه ده، سیاسيات دي دا بل شوبه ده. نو دې ټول شوبو کې دین ژوند دی کا د څنګه چې صرف مونږ کې او داس کې بس نه. الله وی پوره په پوره اسلام کې داخل شي، په پوره اسلام کې دا ټول شوبې ژوند دی کا. ځکه چې بعض خلک دینداری دي ته وي چې صرف مونږ کې او داس کې یا حج کې زکات ورکړي دي ته وي، نه، په ټول اسلام کې داخل شي. ټول اسلام دا دی چې ستا به ټیک ته عبادت به کوي، خو د عبادت سره کو ستا چې سره معامله پیښ شي، نو معامله به په اسلامي طریقې سره کوي. آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. چې کوم سړی د وعده پابندي نه کوي او وعده ماتي، نو دا نښه د منافق ته، نو داسې به نه کوي. دغه رنګې بعضې کاروبارونه داسې دي چې حرام دي، نو داسې به نه کوي، حلال به لټوي. دغه ته به اسلام ژوند دی کوي. مونږ اکثر خلک داسې کوو چې مونږ دا دین او دیندار هغه چاته وایو چې هغه صرف عبادات کوي، نور کو ګټه د خپل سمي باندې، نو بس ټیک تار څنګه چې وګټله هر څنګه چې وخوړله. اکثر خلک د آنلاین کاروبارونه کوي، لیکن اکثر چې کوم دی د سود کاروبار، اکثر حصے پکې د سود دي. نو کوي سود او دلته مونږ کې مونږ سره قبلېږي نه، حالانکه درې حصے معاملات دي، یو حصہ عبادت دی،
یو حصہ عبادت ته او درې حصے معاملات دي. نو دا ټول په اسلامي طریقې سره کوي. ستا به هر یو څیز د اسلامي، او ستا یا سره معامله پیښیږي نو هغه هم د اسلامي. او ته چېرته کاروبار کوې نو هم به د عالم نه تپوس کوي زما دا کاروبار حلال دی او که حرام دی او څنګه یې وکړم. اسلام دا خو مکمل ضابطه حیات دی. دا خو یو څیز چې کوم دی بغیر د اسلامي طریقې نه دی پرېښي. هر یو څیز چې کوم دی اسلام واضحه کړی چې دا په دې طریقه باندې کوي. نو الله وی پوره داخل شي. څه مطلب و چې څومره شعبې دي د دین په دې کې چې تاسو په کوم ځای کې استعمالېږئ نو په اسلامي طریقې سره استعمال شي. د نبی علیه السلام سنت طریقه پکې ولټوه. نو فرمایي یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، ادخلوا تاسو داخل شئ فی السلم په اسلام کې کافتن ټول پورا په اسلام کې داخل شئ. ولا تتبعوا او تاسو تابعداري مکوئ خطوات الشیطان د شیطان د قدمونو. خطوه دا د دوه قدمونو په منځ کې دی ځای ته ویل شي. دلته د مراد د شیطان تابعداري ده. یعنې چې کم سړی په اسلام کې نه داخليږي دا خو د شیطان تابعداري کوي. اسلام د الله داسې دین را لېږلی چې نور ټول دینونه په دې باندې منسوخ کړي دي. ټول دینونه او ټولې ښکلې طریقې الله پاک جل جلاله په اسلام کې چې کوم دی نو په بله طریقه باندې د یهودیانو طریقې به نه استعمالوئ. دغه رنګې بعضې زمونږ رواجونه د هندوانو دي دغه به هم نه استعمالوئ، بلکې خالص اسلام مدینه منوره کې یو کس وفات شو، دغه لپاره قبر چې کوم دی وکنستو، خو زوړ قبر. هلته قانون هم دا دی چې لکه د قبر سموده د هغې خپل میاد دی چې هغه وخت یې وشي نو بیا بل کس دفن کوي. نو یو د عالم قبر و، دا بل هم عالم وفات شو، نو دوی وی راځه د عالم په دې قبر کې به د عالم چې کوم دی کیدو. نو دوی چې کله د عالم ووړو او د قبر تبه یې لرې کړلې، د عالم یې پکې دفن کو، نو په کې تازه چې کوم دی یو حسینه زنانه پراته ده، جینۍ پراته ده. او دی چې ورته وکتل نو د شکل او صورت نه د یورپي د ملکونو د زنانو په شانتې ښکارېدل. نو دوی وی یاره دا خو اوس تازه چې ښخه کړې ده، نو مونږ خو نه ده ښخه کړې، خو دا چا ښخه کړه دلته کې؟ دې کې خو د دې نه مخکې عالم پروت و. په دغه دور کې یو کس د فرانس نه راغلی و د حج دپاره. هغه چې وکتل خلک را جمع شوي دي، هغه چې وکتل ویې کتل نو بس هغه چغې کړلې. خلکو یې په ده باندې څه چلو شو، هغه یې سیټ ته وي څه چلو شو. هغه وی دې جینۍ ته ما په خپله باندې د اسلام کلمه ویلې ده د ایمان، او دا زما په لاس باندې مسلمانه شوې ده، او څه لږ ډېر کتابونه او دین هم دې ته ما ښولې دي. خو دا په پټه مسلمانه شوې، په پټه ماله راتلله نو مسلمانه شوله، بیا په پټه ماله راتلله د کور د عیسایانو نه پټه د خپلو رشته دارانو نه. نو ما به ورته اسلام ښودلو، نو په دغې دوران کې مړه شوه. نو مور او پلار ته خو پته نه و چې دا مسلمانه شوې ده، نو هغې د عیسایانو په مقبره کې ښخه کړه، او درې څلور ورځې شوي دي چې دا د عیسایانو په مقبره کې چې کوم دی ښخه کړې. نو دا دلته څنګه راورسېده؟ نو خلکو وایي چې یاره دا خو چې دا څنګه چل دی؟ نو دې سړي ته وایي چې ته کله د حج نه فارغ شي نو تا سره مونږ د دغې عالم چې دې نه مخکې کوم عالم وفات شوی و په دغه قبر کې، دا د هغه قبر و، نو د هغې عالم وارثان به تا سره شي، ته به لړ شي او د دې جینۍ دا قبر به وګوري چې هغې کې څوک دي. ځکه چې دا جینۍ خو د نیکو اعمالو د وجې نه او د اسلام د وجې نه دلته کې راورسېده، خو دې کې چې عالم پروت هغه چېرته لاړو. نو چې کله د سړی د حج نه فارغ شو، د فرانسي مسلمانو، نو د سره د دې عالم د کورنۍ چې د دې عالم چې کوم وارثانو څه کسان ورسره شو، دوی لاړل فرانس ته. چې کله هلته کې لاړلو نو هغې د دې جینۍ پلار ته، دا کومه جینۍ چې دلته کې را رسېدلې وه دې قبر ته، نو د هغې پلار ته یې وویل چې دغه شان ستا هغه لور تا کوم ځای کې ښخه کړو؟ هغه ما خو خپله مقبره کې ښخه کړو. نو یې خو هلته چې کوم دی په مدینه منوره کې وه، او خو هلته کې را رسېدلې ده. راځه چې لږ شو وګورو چې دا قبر چې تا په کوم قبر کې ښخه کړې ده چې دا جینۍ پکې موجوده ده او که نه ده. نو بس دا د دې عالم هغه وارثان شو ورسره، د هغه جینۍ هغه پلار شو ورسره. دوی لاړل او چې څنګه قبر نه ښځې لړې نو اکه عالم پکې پروت. دوی چې کله واپس لاړل ډېر خفه شو دا وارثان چې خدای پاک دا جینۍ خو د نیکو اعمالو د وجې نه هلته راورسېده د مسلمانانو مقبرې ته، خو دا عالم چې کوم دی لوی عالم و او د قرآن تلاوت پې کوو، ډېر نیک سړی و، دې څنګه چې کوم دی فرانس ته ورسېده او د عیسایانو مقبرې ته ورسېد. په دې باندې دی حیران شو. رالل علماو مشوره وکړه، داسې کار وکړه د دې د ښځې نه تپوس وکړه. د ډېرو خبرو بار معاشره کې پته نه لګي، خپلې ښځې ته یې پته وي، ځکه د ښځې نه شا پرده خو ني، نو د ښځې نه یې ولې تپوسونه په پرده کې وکړل.
چې لکه دا خو ډېر لوی عالم دی څنګه هلته رسېدلی دی د عیسایانو مقبرې ته. نو هغې وایي ده خو به تلاوت هم کوو، دی خو تهجد ګزار هم او ده خو به ډېرې نیکۍ کولې. خو اخره کې چې کله دا کسان دې را روانېدل که نه، نو هغې ورته ورېږي یو خبره مې رایاده شوه. وي خبره دا ده د ډېر نیکو، خو ده به یوه خبره کوله چې کله به د خپلو سنتو نه فارغ شو که نه، ماشومان پکې ناست دي، دې وجه وایم د خپلې ښځې او د خاوند منځ کې چې کوم خپل تعلق وي، نو ده به یو خبره دا کوله، ده به وایي چې یاره ښه خو د عیسایانو مذهب دی چې لامبل غسل پکې نشته، ښه د عیسایانو مذهب دی چې غسل پکې نشته دی، دا خبره به ده کوله. نو علما وایي چې بالکل د دې خبرې د وجې نه د عیسایانو مقبرې ته رسېدل. نو اسلام دا اوچت دین دی او دا الله پاک مونږ له راکړل، په دې باندې شکر وباسئ، او چې کومې د اسلام طریقې دي هغه په خپل ځان کې راولئ، د غیرو طریقو نه ځان وساتئ. یا ایها الذین آمنوا فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو ادخلوا تاسو داخل شئ فی السلم په اسلام کې کافتن پورا پورا، ولا تتبعوا او چې څوک داخل نشو په اسلام کې نو الله ودی چې ګوري ولا تتبعوا تاسو تابعداري مه کوئ خطوات الشیطان د شیطان د قدمونو، انه لکم بېشکه دا شیطان ستاسو دپاره عدو مبین ښکاره دشمن دی، ښکاره دشمن دی. الله ته یې قسمونه خوړلي دي چې ستا دا بندګان به نه پرېږدم، دوی به ګمراه کوم، یو برانه هم جنت ته نه ځي. نو ستاسو ښکاره دشمن دی، دی به دشمنۍ سره ونیسئ، دشمني ورسره وکړئ، د ده تابعداري مه کوئ. فإن ضللتم پس کو چېرې تاسو وښویدلی من بعد وروستو ما د هغه څه نه جاءتکم البیناتو چې راغلل تاسو ته واضحه دلایل د اسلام په حقانیت باندې، د اسلام په حقانیت باندې تاسو ته واضحه دلایل راغلل، قرآن راغی. نو د دې نه وروستو تاسو وښویدلی څه مطلب چې تاسو اسلام قبول نه کړو، اسلام درته راغی، پیغمبر درته راغی، قرآن درته راغی، دا واضحه دلایل دي. د دې په وجود تاسو اسلام قبول نه کو نو تاسو وښویدلی. نو فإن ضللتم کو چې تاسو وښویدلی یعنې اسلام مو قبول نه کو، من بعد ما وروستو د هغې نه جاءتکم البیناتو چې راغلل تاسو ته واضحه دلایل، پیغمبر درته راغی، قرآن درته راغی، د دې نه وروستو تاسو وښویدلی یعنې اسلام مو قبول نه کو. فاعلموا نو پوه شئ چې ان الله بېشکه الله تعالی عزیز غالب دی. څه مطلب؟ غالب دی الله پاک، تاسو بیا د الله د عذاب نه څوک نشي بچ کولی، الله په ټولو باندې غالب دی، تاسو بیا د الله د عذاب نه څوک نشي بچ کولی. حکیم خاوند د حکمت واله دی، کو چېرې د عذاب لږ وروستو کي په تاسو باندې نو په دې خوشحالېږئ مه چې الله مونږ ته څه ونه وي، بلکې د څه حکمت ته وجې الله به وروستو کړي وي. هل ینظرون دوی انتظار نه کوي الا مگر ان یأتیهم الله دا چې راشي دوی ته الله پاک فی ظلل من الغمام په سورو د وریځو کې، والملائکة فرشتې ورته راشي، وقضی الامر او پوره کړلی شي کار او انجام ته ورسولی شي کار، وإلی الله او الله طرف ته ترجع الامور په ټول کارونو واپس کولی شي. اصل کې دې کې هل ینظرون یعنې چې دا خلک د ښکاره دلایلو باوجود پیغمبر ورته راغی، قرآن ورته راغی، د دې دلایلو باوجود دی اسلام ته رانلل، نو الله وی دا خلک انتظار نه کوي، خو د دې خبرې انتظار کوي چې الله او د الله فرشتې په خپله باندې د دې د عذاب دپاره راشي او دا په ورځ د قیامت راځي. اوس دلته کې دا خبره چې هل ینظرون دی انتظار نه کوي الا ان یأتیهم الله دا چې راشي دوی ته الله پاک فی ظلل من الغمام په سورو د وریځو کې، په سورو د وریځو کې به الله څنګه راځي؟ نو دا آیات ته متشابهات نه دي، دا آیاتو د متشابهات دي. څه معنی؟ چې د دې آیات لفظي ترجمه خو مونږ وکړو چې ان یأتیهم الله دا چې راشي دوی ته الله پاک فی ظلل من الغمام په سورو د وریځو کې، نو دا ترجمه خو مونږ لفظي وکړله. اوس د دې حقیقت څه دی؟ د دې په حقیقت صرف الله پوهیږي او انسان په دې باندې نه پوهیږي. حقیقت څه دی؟ د دې په حقیقت باندې څنګه به راځي؟ حقیقت څه دی؟ کیفیت څه دی؟ په دې باندې انسان نه پوهیږي، او دا به الله په ورځ د قیامت ټولو خلکو ته د دې حقیقت واضحه کړي، ټول خلک پرې وویني، او الله پاک ته زموږ د ټولو مسلمانانو خپل دیدار نصیب کړي. د الله په دیدار کې ډېر لوی خوند دی، او د جنت په نعمتونو کې لوی نعمت دی د الله دیدار. نو په ورځ د قیامت په بیا چې کله الله پاک جل جلاله فرشتې د انسانانو د عذاب دپاره الله راشي که نه، نو هغه به بیا مونږ ووینو، نو هلته کې به ټولو خلکو ته حقیقت معلوم شي چې څنګه به الله راځي. خو دنیا کې الله پاک دا خبره پټه کړې ده، او دا ځکه پټه کړې ده چې دا د الله معلومول
دا د انسان د ذهن کار نه دی، دا د انسان د بس کار نه دی. نو د دې وجې نه الله پاک په پابندي لګولې چې په دې کې وګوتې نه وای، متشابهاتو کې به ګوتې نه وای. بس صرف دومره مونږ ویلو شو چې الله به راشي په سورو د وریځو کې څنګه چې د الله د شان سره ښیي، کما یلیق لشانه، څنګه چې د الله د شان سره ښیي. بس دا نور مزید وضاحت په دې کې څوک نشي کولی. دې ته متشابهات دي. نو متشابهات حکم دا دی چې متشابهات د دې لفظي ترجمه په دې باندې ایمان راوړل دا واجب دي، په دې باندې چې الله پاک په ورځ د قیامت د فرشتو سره او د وریځو په سورو کې به راځي، په دې باندې ایمان واجب دی. ایمان پسې دی واجب دی، دا خبره موږ منو چې داسې به کېږي. دویم انکار ته کفر دی، چې د دې خبرې نه انکار وکړو دا کفر دی. دریم د دې کیفیت نامعلومه دی، کیفیت چې څنګه به راځي دا نامعلومه دی، دا د انسان په ذهن کې نه راځي، کیفیت نامعلومه دی. او سوال کول بدعت دی چې څنګه به راځي، چې انت سوال کوي دا به څنګه راځي الله پاکو، یا په قرآن کې د الله پاک لاس استعمال شوی دی، پنډۍ استعمال شوی ده، نو څنګه به دا پنډۍ نه، دا زما ذهن کې نه راځي. بس الله پنډۍ استعمال کړی ده، بس کما یلیق لشانه، څنګه چې د الله د شان سره ښیي. نو دا د متشابهات دي. نو څومره متشابهات چې دي نو ټولو دقه خبره ده چې په دې باندې ایمان راوړل واجب دی، منو یې چې الله به راځي. دویم انکار ته کفر دی، چې انکار وکړي په دې سړی کافر کیږي. او دریم د دې نه سوال کول کیفیت نامعلومه دی، چې څنګه به راځي دا کیفیت نامعلومه دی، حالت نامعلومه دی، چې څنګه به راځي زموږ په ذهن کې دا خبره نه راځي. کیفیت نامعلومه شو، ایمان په واجب، انکار ته کفر، کیفیت نامعلومه، او سوال کول د کیفیت باره کې دا بدعت شو. نو دا به الله پاک موږ د خو دنیا کې هل ينظرون دی انتظار نه کوي الا مگر ایاتیهم الله د دې خبرې چې راشي دوی ته الله فی ظلل من الغمام په سور د وریځو کې، والملائکه فرشته وتراشي، وقضی الامر او انجام ته ورسولی شي کار، د دې کار ورسولی شي. مطلب دې خبرې انتظار کوي چې راشي الله په خپل باندې او فرشته راشي او موږ له عذاب راکړي، به زموږ کار ختم کړي، موږ ختم. وقضی الامر او سر ته ورسولی شي، انجام ته ورسولی شي کار. والى الله ترجع الامور او الله طرف ته ټول کارونه چې کوم دی واپس کولی شي. امين. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان ولو ادخلوا تاسو داخل شئ فی السلم په اسلام کې کافتن پورا ولا تتبعوا او تاسو تابعداري مکوئ خطوات الشیطان شیطان د قدمونو، انه بشک دا شیطان لکم ستاسو د پاره عدو مبین ښکار دشمن دی. فان زللتم بس کو چری تاسو او خویدلې ان تاسو بیا ایمان راونوړو من بعد ما رستو دا هاغنا جاءتكم البينات چراغ تاسو ته واضح دلائل. فعلمون بس پوه شئ ان الله چې بشک الله تعالی عزیز غالب دی، حکیم خاوند حکمت دی. هل ينظرون دوی انتظار نگی الا مگر ایاتیهم الله د دې خبرې چې راشي دوی ته الله پاک فی ظلل من الغمام په سورو د وریځو کې، والملائکه فرشتي، وقضی الامر او انجام ته ورسولی شي کار، دې کاته ختم شي. والى الله ترجع الامور او الله طرف ته ټول کارونه واپس کولی شي. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان ولو ادخلوا تاسو داخل شئ فی السلم کافه، فی السلم په اسلام کې کافتن پورا یا په ټول اسلام کې، ولا تتبعوا او تاسو تابعداري مکوئ خطوات الشیطان د شیطان د قدمونو، انه بشک هغه لکم ستاسو د پاره عدو مبین ښکار دشمن دی. فان زللتم بس کو چری تاسو او خویدلې من بعد رستم ما د هغه سنه جاءتكم البينات چرال تاسو ته واضح دلائل. فعلمون بس پوه شئ ان الله چې بشک الله تعالی عزیز غالب دی، حکیم خاوند حکمت دی. هل ينظرون دوی انتظار نکی الا مگر ان د دې خبرې یاتیهم الله چرابشی دوی ته الله پاک، چراشی دوی ته الله پاک فی ظلل من الغمام په سورو د وریځو کې، والملائکه فرشتي، وقضی الامر او انجام ته ورسولی شي کار. والى الله ترجع الامور او الله طرف ته ټول کارونه واپس کولی شي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إله العالمين زمون رازيش دوی وار ټول ګناهونه معاف کړي،
ټول د قرآن فهم قرآن پوهه راکړي ټول د قرآن مجید د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي الله په خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي الله خالص تخپل رضا وګرځي الله خاتمه زموږ د ټولو بل خیر او بل ایمان کې په وخت ځن کدن د زړه په صدق سره په جبه زموږ د کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد